يا إله الوجود قد سئمت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، د نن سبا خلکو حالاتو ته چې موږ او تاسو ګورو، خاص طور باندې په دې وخت کې چې دا وبا راغلې ده او عامه شوې ده، چې وګورې عامو خلکو کې یو یره او خوف او د مرګ نه یره او د دې مرض نه یره دا ډېره زیاته خوره شوې ده. دا صرف د دې وجې نه، معمولي وایرس د وجې نه، یو وړوکي وایرس او جراثیم د وجې نه چې هغه په نظر باندې نه راځي، هر یو کس بغیر د استثنا نه احتیاطي تدابیر اخیستی دي. کمامات، دستانې، ماسکونه، دا هر څه سینیټایزر وغیره دا څومره چې دا ټول هغه لګیا دي استعمالی، او تقریبا دا شرعا هم موږ او تاسو ته دا حکم ده چې احتیاطي تدابیر چې څومره دي هغه باید موږ او تاسو خپل کو. دا ټول صرف د دې وجې نه چې موږ او تاسو د مرض نه یریږو، د دې مرض نه ځان ساتو، د دې مرض نه د لرې کېدو دپاره موږ او تاسو دا کار کوو. صرف د دې وجې نه چې موږ او تاسو د مرګ نه لرې شو. لیکن دا یاد وساتئ، د دې مرض نه یا به څوک مړه کېږي او یا نه، لیکن طبیعي مرګ چې الله رب العالمین انسان ته لیکلی دی هغه 100% هغه یقیني دی او هغه مرګ انسان له خامخا راځي. لکه څنګه چې موږ دا احتیاطي تدابیر اخلو او یو بل کارونه او یو بل ته نصیحتونه او دا هر څه کوو، ماسک اخلو، کمامات، دستانې اخلو، د خلکو سره نه میلاویږو، 1 میټر فاصله چې کوم دی هغه ساتو، سینیټایزر استعمالو، او مختلف قسمه تدابیر په کور کې لاسونه په صابون باندې وینځو. داسې نور ماشومانو ته وصیتونه او نصیحتونه او هر څه کوو، د صفایي خیال ساتو. که چرته موږ او تاسو دومره زیات خیال د الله د عذاب ساتلی وی، زموږ به دا حالت نه و. که چرته موږ دغسې احتیاطي تدابیر د الله د عذاب نه د لرې کېدو دپاره نیولی وی، نو کله به هم په موږ دا حالات نه راته. چې کله موږ دغه رنګ احتیاطي تدابیر او ځانونه د الله رب العالمین اطاعت ته تیار کړی وی، نو کله به هم زموږ او ستاسو دا کارونه نه. هسې یو سوچ دی، تپوس کو د ځان سره چې کله کینو، که د وایرس له الله رب العالمین داسې د انسان شکل ورکي او یا ورته د پیري شکل ورکي او درته راشي درته وایي چې مونځ کې او که نه ستا په جسم کې دننه کېږم تباه کوم دی، پیپړې در ټولې ختموم. یا ورته ووایي چې زکات ورکوې که نه ستا جسم کې دننه کېږم، څه به ورته وایي؟ خامخا به ورته وایي چې آو. درته ووایي تلاوت کې او که نه په جسم کې دننه شم، د یرې نه به ورته وایو چې آو. د یتیم مال خوري، واپس کې او که نه وردننه شم. ظلم کې او که نه ستا جسم ته وردننه شم. ظلم نه ځان ساتي او که نه ستا جسم ته وردننه شم. موږ به د یرې نه خامخا دا وایو. دا د الله رب العالمین یو نظام دی په دې دنیا کې چې داسې روان دی. زما ورونو، کله چې انسان ته داسې سخته ورسي، هغه د الله طرف ته راځي. راځئ چې د الله طرف ته مخکې د دې نه راشو چې الله د عذاب نور هم ډېر شي. راځئ چې د ظلم نه ځان وساتو، راځئ چې د یتیم مال ورکو، راځئ چې حرام ونه خورو، راځئ چې تلاوت وکړو، راځئ چې منځونه وکړو، راځئ چې الله تعالی سوچت کو، الله رب العالمین ته توبه وباسو او د الله رب العالمین طرف ته موږ او تاسو لاړ شو. معیار زموږ او ستاسو هغه به د الله رب العالمین رضای. د دې مرض د ختمېدو اصل معیار هغه دا نه دی چې احتیاطي تدابیر وشي، باید چې وشي، شرعا موږ او تاسو نه دا مطلوب دي، لیکن اصل معیار هغه دا دی چې د الله د عذاب نه هم موږ او تاسو ځان وساتو او توبه وباسو، الله رب العالمین طرف ته لاړ شو. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.